السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو، تاسو ته معلومه ده یو څو ورځې کېږي چې شازیب ماشوم د هغې متعلق دا مشهوره ده چې هغه خپل ځان په جیل کې په خپله پانسي کړی دی. خو بهرحال په دې باندې به څو خبرې کوو. تاسو اول نمبر د دې کس دا خبرې وورئ، بیا زه تاسو سره څو خبرې کوم. کړي ده او وجه دې ماته وښیي، که وجه یې راته ونه ښوله زما دې په هغه الله قسمي نور اسم نشم کولی، خو په دې ماشوم به ځان قربان کړم چې دا د چا خودکشۍ ته تیار کړی دی. دا چې چا خودکشۍ ته تیار کړی دی هغه سړی به په دې جنګله کې راغلی، هغه به په دې ویډیو کې راغلی. نو د خدای خو د رسول خاطر وکړئ. زه د ټولو لا دا خواست کوم چې دا ویډیو د پبلک کی هغه 15 منټو ویډیو نه، د 1 منټ 2 منټو پورا ویډیو چې څه ټایمه دا حالات کې اچولی شوی دی او در اخره پورې هغه ویډیو د پبلک کی ورکوي. دا ویډیو ډیره ضروري ده ځکه چې حق ته به حق وي او ناجیز ته به ناجیز وي. په هغه ټایم چې زه خبر شوم چې یاره دا اول ما د دوست محمد د ایسیچو خلاف ویډیو وکړه، خو چې بیا کله هغه ویډیو راغه هغه ویډیو کې د هلک ځان په خپله پانسي کړی دی، نو دا خو ظاهره خبره وه چې ټولې دنیا ته ښکارېدل چې یاره د ظاهره ځان پانسي کړی دی. نو مونږ بیا په هغه ټاپک لاړو، خو مونږ بیا هم وایو چې یاره د سړي ځان خودکشي کړې ده، بلکل یې کړې ده، ټوله دنیا ته پته ده. خو مونږ دا وایو چې دې خودکشي په څه وجه کړې ده، دا وجه معلومول ضروري ده. زه د خیبر پښتونخوا پولیس له د غربي تاڼې سټاف له د هغې ایس پي له د هغه ډي سي پي له دا مطالبه کوم، غوښتنه کوم چې دا لکه د څه ټایم په حوالات کې بند کړی دی در هغې اخره پورې هغه ویډیو ماله پکار ده چې کومې کې دې سره جنګلو کې کوم سړی ملاقات کړی دی. یو ملاقات هغه چې رجسټر یو سي چې ستا عمر څومره دی او ته څه کې راغلی، څه خبره کې راغلی، هغه یو هغه دی. دویم چې دا مجبوره کړی چا دی خودکشۍ ته، نه دا غلو، نه دا ګڼکپو، نه د چېرته په ښار بازار کې ښځې چیړلي دي، نه د چېرته دا نه د شتګرو، بس کلونو والا سره په توتو میشو تاڼې ته راغو، حوالات کې بند شو. دا دومره غټه خبره نه وه، 15 ډبلې وه، تماچه وه، څه کلاشنکوف نه و، څه بمونه نه و، څه نور څه نه و، دغه وه چې ده به د یارې ځان پانسي کولو. نه، دا چا مجبوره کړی دی چې دا هر چا مجبوره کړی دی، پانسۍ ته یې مجبوره کړی دی. آیا دا پولیس سټاف دله دمکي ورکړي ده، آیا د دکاندارانو دمکي ورکړي ده، آیا دا نورو خلکو دمکي ورکړي ده چې دا کم کسان د دې جنګلو ته راغلي دي او د سره یې دا ملاقاتونه کړي دي، نو مهرباني وکړئ هغه ویډیو د تا 24 ګنټو کې دننه پبلک کړي. که هغه ویډیو پبلک نه کا نو انشاءالله تعالی چې زه به برتوب د خلکو سره او عوامو سره به انشاءالله پریس کلب مخې ته به ځمه او هغې پورې به در نه کوم چې څو پورې دا ویډیو د سریعام کړي ني. مونږ خو د ماشوم خلاف هم ویډیو وکړه، خلکو ته به دوکه مو ور ورسولو، عوام هم پرې خفه کړل. زه د عوامو صدر یم، مال عوام خفه شوي دي. زه د ټولو عوامو له په دې باندې معافي غواړم چې زما په دا وجه زه هغه ټایم داسې کار شوی و چې هغه ویډیو مو وکته، نو ما خو دا ځان یې پانسي کړی دی. بلکل هغه خو ټولو ته پته ده چې ځان یې پانسي کړی دی، خو په څه وجه یې پانسي کړی دی. ما ته به دا وجه ښیي چې انشاءالله تعالی در هغې پورې به زه دې سره ملګرتیا کوم، دی سره به در هغې پورې ولاړ یم چې زما په تن کې ساه وي. زه یو د هغه الله له یریږم، بل د انسان له نه یریږم او حقیقت به ویم چې په هر ځای کې حقیقت به ویم. دې سړي خودکشي کړې ده، بلکل یې کړې ده. دې ماشوم خودکشي کړې ده، بلکل یې کړې ده، خو په څه وجه یې کړې ده وجه به ماته د دې غربي تاڼې سټاف ښیي چې په دغه ټایم کې کیمرو ته څوک ناست و، په دغه روزنامچي کې انچارج څوک و، ایسیچو یا بار یا دننه هغه بېله خبره ده. خو د دې مرزاله، د دې اډیشنل مرزاله، د دې کیمرامینو ته چې کوم کیمره یې منیټر کوي او ناسي شیشو ته چې یاره دا څه کېږي، هغه کس له به زه تپوس کوم چې دغه ویډیو ته ماته اوس 24 ګنټو کې پبلک کا
که تا پبلک نه که دغه ویډیو چې زه سره څوک څوک ملاقات کړي نو زه که ما سره څوک ځي او که نه ځي زه به پریس کلب مخې ته ځم ځان به سوځوم دا ټول دی واوري زه به په ځان تیل اړوم او ځان به سوځوم چې که دا ویډیو د پبلک نه که مونږ هم وایي چې هلک خودکشي کړې ده بل هم وایي هلک خودکشي کړې ده ټوله دنیا وایي خودکشي کړې ده ټوله دنیا وایي کړې ده خو په څه وجه یې کړې ده او وجه دې ما ته وښایي که وجه یې راته ونه ښوله زما دې په هغه الله قسمي په هغه الله قسمي نور اسم نشم کولی خو په دې ماشوم به ځان قربان کړم چې دا چا خودکشۍ ته تیار کړی دی دا چې چا خودکشۍ ته تیار کړی دی هغه سړی به په دې جنګله کې راغلی هغه به په دې ویډیو کې راغلی نو د خدای خو د رسول خاطر وکړي زه د ټولو لا دا خواست کوم چې دا ویډیو د پبلک کی هغه 15 منټو ویډیو نه د 1 منټ 2 منټو پورا ویډیو چې څه ټایمه دا حالات کې اچولی شوی دی او در اخره پورې هغه ویډیو د پبلک کی ډیره مننه سلام علیکم محترم تاسو د دغه خبرې اورېدې دي سړي دا و چې زه د عوامو صدر یم او د غربي تاڼې د دې را پولیس به ماته د دې خبرې جواب راکوي چې دا ماشوم دیو په جیل کې اچولی یا د دکاندار سره خوله وله یا بل داسې سره راغلی خو بهرحال داسې په غټ کیس کې نه خو دا غالبا د 14 کالو خواوشا ماشوم دی په سکول کې هم ډېر تکړه پوزیشن یې اخیستلي نو دا څرنګه مجبور شو په دې باندې چې د خپل ځان پانسي کو ځکه دا خو داسې یو غټ جرم نه دی کړی نه داسې یو غټ کیسونه کړي دي او نه دا دومره لوی عمر والا چې په ده باندې داسې غټ بوجنو مسلې وي دا خو ورکوډی ماشوم دی د 14 کالو کس به صحیح نو دا څه وجه کیدی شي نو اول نمبر دې کس چې کوم دی داسې د پولیسو حمایت کړی و په هغه یو ویډیو کې خو بیا ریفخان شرپا دې سره څو خبرې وکړي چې دې ماشوم ځان ولې پالسي کو او دا پولیس په دغه ټایم کې نه و چې دا ځان پانسي کوو دا پولیس چېرته تللی و بل دا مجبور چا کو په پانسۍ باندې بل لا ویډیو خو مختصر ویډیو ده مکمل ویډیو هم دا چې کوم دی نه ده ښودلی شوي بل په دې ویډیو کې دا صفا هم نه ښکاري چې دا ماشوم دی که بل لیکې دی چې دا بل څوک دا خو هېڅ پته نه لګي د دې ټولو خبرو چې کوم دی هغه سوالات په پولیسو باندې قرض دي نو دې کس په آخر کې په خپله چې کوم دی وویله چې زه به ځان چې کوم دی بیا سوځومه ځکه چې که نور اوس مینه کېږي یا به ځان سوځوم یا به زما سره عوام ځي مونږ به چې کوم دی احتجاج کوو نو بهرحال چې کوم دی بلکل دغه سوالات چې کوم دی راتلی شي دغه دومره کچ عمر کې چې کوم دی دې کس ولې ځان پانسي کو دا مجبور چا کو دا ټول ویډیو دا ټول حقیقت چې کوم دی مخکې وړل پکار دی نو دا یو شارټ کلیپ هم مل چې ستاسو سره شیر کړم الله رب العزت مو نیک عمل توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ